تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. دا سلورم رد دی په بنی اسرائیل باندې داغو باطل قول چې هغه وایي سيغفر لنا، مونږ که څه ګناه کوو دا ګناه مونږ ته نقصان نه راکوي، او که نیک عمل نه کوو نو نیک عمل نه کول دا به مونږ ته نقصان نه راکوي، دا به زمونږ د کامیابۍ په لاره کې رکاوټ نه جوړیږي او جنت ته پتلو کې رکاوټ به نه جوړیږي. نو په هغې باندې درې دلایل د دې قول د رد دپاره ذکر شلل چې دا قول ستاسو باطل دی، دا قول ستاسو غلط دی. ځکه چې که نیک عمل یو سړی نه کوي او د دا دعوه وي چې زه به بغیر د نیک عمل کولو نه خپل رب رضا کم، الله ته به قرب حاصل کم، نږدې به شم، داسې نشي کېدلی. یا یو سړی دی وي چې زه به ګناه کوم، نافرمانی کوم، او دا ګناه او دا نافرمانی ما ته به څه نقصان نه راکوي او زه به څه خساره بیا نه مومم، نو دا قول د باطل دی، دا قول د غلط دی. نو د بني اسرائیلو دا وینا سیغفر لنا چې موږ به وبخلی شو او زموږ به بخنه وشي اگر که مونږ په کتاب کې تحریف کوو، د الله دین خرڅو او په دې کې د ځان نه خبرې جوړو، د ځان نه پکې احکامات دننه کوو او چې کوم ګران احکامات دي هغې کې تحریف کوو، هغه بدلو، بیا به هم وبخلی شو، نو دا قول باطل دی. په دې باندې درې دلایل ذکر شلل چې ستاسو دا قول باطل دی. دا څلورم دلیل دی او څلورم رد دی چې وګورئ که ستاسو دا قول درست وی، دا قول ستاسو سم وی، نو په تاسو کې یو عالم په دغه بني اسرائیلو کې هغه عالم هغه ولی ذلیل شو، هغه ولی رسوا شو او هغه ته په دنیا کې ولی الله تبارک وتعالی ذلت او رسوایی ورسوله او ذلت او رسوایی د هغه مقدر وګرځېده. که چېرته تاسو خپل په دې قول کې رښتینی وای نو بیا به داسې نه کېدله، هغه ته به د هغه نافرمانی د دنیا طرف ته میلان، دنیا طرف متوجه کېدل، دې به ورته څه نقصان نه ورسولی. د دغه عالم متعلق راځي چې دا بلعم بن باعور دی. بعض علما ذکر کوي بلعم بن باعور او بعضی فرمایي چې بلعام بن باعورا دی. دا په بني اسرائیلو کې او عالمو د آسمانی کتاب الله رب العزت د علم ورکړو او متقی پرهیزګار سړی مو، نیک سړی، عبادت گزارو، لیکن د یو عمل په وجه باندې چې د موسی علیه السلام مخالفت یې وکړو او هغه مخالفت هم د دنیا په وجه باندې کړو. لکه دی خو عابد، زاهد، متقی، پرهیزګار وو، لیکن بني اسرائیلو دنه مطالبه وکړله چې ته د موسی علیه السلام او د ملګرو په حق کې بددعا وکړه چې دا موسی علیه السلام ناکام شي، د ملګري ناکام شي. چې موسی علیه السلام د قوم عمالقه خلاف د جهاد تیاریانې کولی او دا خلق د پسې راغلل د بلعم بن باعور پسې چې ته بددعا وکړه چې موږ د موسی علیه السلام او د ملګرو نه بچ شو او دا ناکام شي، دوی ته شکست ملاو شي، موږ فتیاب شو او موږ ته د دونه څه تکلیف ونه رسي. او دغه بلعام بن باعوره متعلق راځي چې دته اسم اعظم یادو. اسم اعظم د الله رب العزت لوی نوم دی
او قرآن مجید کې اسم اعظم موجود دی الله رب العزت ته مخفي ساتل دی پټ که یو سړی ته د اسم اعظم پته ولګي دته وښودلی شي نو بیا به دی صرف په اسم اعظم باندې توکل کوي او دعاګانې به غواړي اسم اعظم باندې کومه دعا وغوښتلی شي نو هغه دعا رد کیږي نه هغه قبلیږي نو قرآن مجید کې الله رب العزت مخفي وساته او حدیث کې هم راځي چې کله قرآن مجید سړی ووایي ختم کی نو د ختم قرآن په موقع باندې د دعا قبلیږي نو چونکې چې د قرآن تلاوت وکړو د تلاوت په اختتام باندې د دعا کوي نو د خو اسم اعظم لسته دی نو د دعا مقبول ده دا دعا د قبلیږي نو دته اسم اعظم یادو دغه اول انکار وکړو چې زه بد دعا نشم کولی موسی علیه السلام ته او داغه مرګرو ته ځکه چې هغه ته د فرشتو د مؤمنینو معیت حاصل دی مؤمنان دي ورسره فرشتي دي ورسره او زما او داغه دین او زموږ مذهب یو دی نو زه څنګه داغه په حق کې بد دعا وکم د الله نبی دی نو دی خلقو مطالبه ډیره وکړله اصرار یې وکړو په مطالبې باندې بار بار دا مطالبه یې بار بار وکړله نو چې کله دا مطالبه یې بار بار وکړله تر دې چې دته مال دولت هم پیش دنیا یې ورته پیش کړله چې تعالی به دومره مال راکو دا داسیز به راکو او بعضې علما دا ذکر کوي چې د وخت کوم بادشاه و نو هغه بادشاه دله دمکي ورکړله که چېرته ته د موسی علیه السلام خلاف بد دعا نه کوي نو زه به تا ته پانسي درکمه تا ته به تکلیف ورسومه او به دې وژنم ختم به دې کم نو دی مجبور شو یو طرف ته مال دی بل طرف ته دمکی ده نو چې دی مال ته وکتل دی دنیا ته وکتل لکه څنګه حدیث کې راځي چې دا دنیا خو شنه ده او دا خو خوږه ده ظاهره د شینوالی او خوږوالی انسان له غوره لګي او بهتر لګي نو دنیا ته چې وکتل په لالچ کې راغی بد دعا اراده یې وکړله او بیبي ولې هم دا رایه او مشوره ورکړله چې ته بد دعا وکړه د موسی علیه السلام په حق کې نو ډېر څه به حاصل شي د بد دعا وکړله د بد دعا دپاره چې تیار شو کله د موسی علیه السلام په حق کې بد دعا کوي بعضې علما دا هم ذکر کوي چې د بد دعا دپاره دی یو پیزې ته خته په سورلی باندې او هغه قچر نه ته د اسو یا قچرو هغه نه ته په مخه نه ته دی کوز شو هغه کېناسته او دی کوز شو هغه یې ووو روان یې کړ چې بیا لږ مخکې ځي بیا نه ته کېناسته دی بیا کوز شو هغه یې ووو هغه له الله رب العزت د خبرو طاقت ورکړو هغه ته ګورې نه زما مخې ته فرشتي دي فرشتي ما مخې ته نه پرېږدي او مخکې ته د تلو ګنجایش نشته دی زه څنګه ورشم نو دې وخت کې هم دی باز رانغی خپل د دې بد دعا کولو نه او د موسی علیه السلام په حق کې بد دعا وکړله چې کله بد دعا کوله روایتو کې راځي چې کومه دعا به د موسی علیه السلام خلاف کوم خلق دي د هغو په حق کې کوله نو د هغو په ځای باندې به د په خولې باندې د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو نوم راته او کوم چې د موسی علیه السلام په حق کې بني اسرائیلو په حق کې به د بد دعا کوله نو د بد دعا په وخت کې به د هغه خلقو نوم راته د مخالفینو نوم به راته بد دعا به هغو ته کېدله او دعا به موسی علیه السلام ته او د ملګرو ته کېده الله تبارک وتعالی د دې بد دعا په بدلې کې د باندې داسې زوال راویسته چې د ده ژبه راووتله او سینې ته ورسېدله زړنده شلله لکه څنګه چې سپی ژبه وباسي او د هغه ژبه هغه زړنده یې په کته او زانګي دغسې د ده دا ژبه راووتله د ده دنیا او آخرت برباد شو نو په دې آیت مبارکه کې د هغه بلعم بن باعوره ذکر دی چې ګوره هغه هم بني اسرائیلو او د بد دعا په وجه باندې هغه ذلیله شو رسوا شو نو که ستاسو دا دعوه سیغفر لنا چې موږ به وبخلی شو نو دا دعوه ستاسو باطل ده کنې بیا به هغه د بد دعا په وجه باندې نه رسوا کېده نه به ذلیله کېده د هغه دنیا او آخرت به نه روانېدلل او نه به خرابېدلل واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا تلاوت کې په دوی باندې د هغه سړي خبر چې موږ ورته علم ورکړو د خپلو آیاتونو الله رب العزت ورته هدایت ورکړو
د ایمان دولت ورته نصیب شوی او علم ول الله رب العزت د آسماني کتابونو ورکړو فانسلخ منها نو هغه اوته د دې هدایت نه د دې ایمان نه او د دې علم نه فاتبعه الشیطان فكان من الغاوین شیطان ورپسې ولګید د ګمراهانو نشو چې کوم سړی د الله د کتاب نه اعراض کوي مخ اړي د الله د دین نه اعراض کوي مخ اړي نو د باندې شیطان مسلط شي هغه شیطان دل رسوا کوي دل گمراه کوي او ذلت د مقدر وګرځي دنیا او آخرت کې دا سړی ذلیل او رسوا شي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه تلاوت کا په دوی باندې خبر د هغه سړي چې ورکړیو موږ د آیاتنا علم د خپل آیاتونو فانسلخ منها پس دی وته دا غینا پورا وته فاتبعه الشیطان پس ورپسې شو په د پسې شیطان فکان من الغاوین پس شده د گمراهانو نه گمراه شو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا